أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين سورة الشعراء شروع ابتدا کی صداقت د کتاب د قرآن کریم تسلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا ځان خپکوم ځان خلقوی د مړی نه منسا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تسلی ورکی ځان پدی پس خپکوم چې دی ایمان نه راوړي که الله پدی باندې زور کول او راوسته نو الله ته آسان وا لیکن الله دی خپل اختیار ته پرې خو دی ایمان راوړي او کنه راوړي مخکینی واقعات و تذکرہ داخله ګورینا دلائل د توحید مخکینی قومونو ته ګورینا هغه سره شوي دي څومره خلق دي چې هغه تکذیب کړو نو تبا شوي دي وان ربک لهو العزیز الرحیم آیاتو ان فی ذلک لآیه وما کان اکثرهم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ منگے گن پیرے دے صورت کے برازی نہا پیرے ذکر کئی با ورپسی واقعہ موسیٰ علیہ السلام وا موسیٰ علیہ السلام اللہ ہوئی مارا لے گلو آواز میں ہوتاو کو نو پرن منگا خبر کڑوا صورت کی وہ اقوام مکذبہ ذکر کئی داغی حلاکت و دا پارا دا تسلی دا مبلغ نو فرعونیان تباشو فرعونیانو ته موسی علیہ السلام راغلو موسی علیہ السلام ورته خبره بیان کړه لیکن هغه ونه منله نو تباشو موسی علیہ السلام ته چې الله رب العزت کلا پیغمبري حواله کولا ذمہواری وته حواله کولا لاړ شه فرعون ته د فرعون قوم ته موسی علیہ السلام پزړه کې یو څو خبرې راغلې او هغه داغه دعا وکړه الله نه وغوښته الله رب العزت وتا کم چې غوښتلیو هغه ول ورکړو لکه مخکې سورتونو کې تیر شیو سورې طه کې تیر شیو رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اور سره نور سوال نو الله وی قد اوتیت سؤلک یا موسی التویلو دلته کې یو خبره پکې دام کوي چې داغي په ما باندې یو بدل دی نو زما پزړه کې دا خبر راځي طبيعي یری دا نه چې یره داغینا هغه یره چې کم د الله نه پکاري نه هغه یره نه دنیا کې دغه سي کې یو ډېر جری سړی یو ډېر نډر سړی چې هغه بالکل د سره اړو یریږي نه لیکن هغه هم چې کله بعضې څیزونو ته مخامخ شي نو ویریږي پخوا به د خلکو یو خبره د وړو به یو خبره کوله د الله ګړي ساتي که نه ساتي د قصې مې څه به کوله بے غل راشي نه به یریږي هغوی نه ابو چې لاس را واسې اشاره وکړه سترګې یې پټ کړې بیا ته خو یریږي نو سترګې به سړی خامخا پټوي دا خو یو طبیعي خبره ده که لاس ورته نږدې وروړې په زوره باندې نو هغه سترګې پټوي که بل داسې یو شی راځي سترګې پټوي نو دې ته یره نه وایي دا طبیعي خبره راځي الله رب العزت ته لاړ شه راغله دواړه خبره وته وکړه
نو اوس ورپسې خبره د فرعون ذکر کوي. فرعون ورته وایي ته زموږ سره لوی شوی، زموږ په کور کې لوی شوی، زموږ په تالي لوی شوی، او ته اوس ما ته خبرې کوې، او تا چې دا کار کړی ته اوس خبره نه منې، ناشکري کې انکار کې. د هغې دوه خبرې دي، د هغې جواب موسی علیه السلام کوي، لیکن ډېر په ښکلي انداز باندې. کومه خبره چې لازمي ده د هغې خبره تفصیلي کوي. دا خبرې د ستا د اشکالونه د اعتراضونه دا ختم شي. مسله یې ورته بیا وکړه، منځ کې مقابله م راغله، مقابلې هغه تذکره م راځي. قال الم نربک فینا ولیدا. فرعون ورته وایي آیا منګه تربیت نه دی کړی ستا؟ فینا د خپل ځان سره ولیدن پړوکوالی، ستا تربیت منګه خپل ځان سره پړوکوالی کړلی، دا نه منې ته؟ ولبست فینا من عمرک سنین، او تا وخت تیر کړلی زمنګ سره من عمرک د خپل عمر نه 100 کاله. دا خو اته کاله 10 کاله موسی علیہ السلام بهر پاتې شوی دی، نور د ډوکوال نه چې وګورې د دقې وخته پورې خو د فرعون په کور کې پاتې کېده. نو فرعون دا خبره کوي الم نربک فینا ولیدا. دا یو د کمزوري سړي خبرې خلکو ته ډوډۍ مخکې کوي. هلکه زموږ په طالب دې خوړه، زموږ سره به اوسېدې، زموږ سره لوی شوی، او ته اوس ما ته خبرې کوې. دا د کمزوري سړي کاري. الم نربک فینا ولیدا. دا بعضې خبرې دې باندې سړی بد ښکاري، ته لوی سړی او بیا بادشاہ ستا سره دا خبرې خوند کوي. الم نربک فینا ولیدا، د دې خبرې ول داسې جواب ورکوي چې د یاد وساتي. موسی علیہ السلام خبره پریږدي نه. الم نربک فینا ولیدا، آیا منګه تربیت نه دی کړی ستا د خپل ځان سره پړوکوالي باندې؟ ته زموږ سره زموږ په دې کور کې پاتې شوی، موږ ستا تربیت کړلی پړوکوالي. ولبست فینا من عمرک سنین، او تا وخت تیر کړلی زموږ سره د خپل عمر نه 100 کاله. کلونو په اعتبار باندې ډېر کلونه تا موږ سره تیر کړلي. وفعلت فعلتک التي فعلت وانت من الکافرین. اوس بلې خبرې ته راغی کومه چې موسی علیہ السلام ویلي ولهم علی ذنب، د دې په ما باندې یو بدل دی. نو د هغې خبرې ته راځي. دا اولنۍ خبره د دې خواړو خیال په سړي په ذهن کې هم نه راځي، زه به ځم هغه به ما باندې خپله ډوډۍ زباتي، یو ډوډۍ زباتل شو. وفعلت فعلتک التي، او کار کړلی تا، کار ستا هغه چې تا کم کړلی، وانت من الکافرین، او ته یې د ناشکري کوونکو نه، یا وانت من الکافرین، ته یې اوس د انکار کوونکو نه. انکار کې اوس نه منې خبره، تا چې دا کارونه دا کار دې کړو خبره نشي کولی. ښه فرعون دی غټ سړی دی، لیکن هغه خبره کوي نو په اشاره کې کوي. فعلت فعلتک التي، کار کړلی تا، فعلتک التي، کار ستا، التي فعلت، هغه چې تا کم کړلی، وانت من الکافرین، وصیت د انکار کوونکو نه، یا ته یې د ناشکري کوونکو نه. تا چې کار کړو سړی وجلو. راځي سورۃ قصص کې به راځي. موسی علیہ السلام روان دی، غرمې ټیم دی، په دې کې یو قبطي دی او یو بني اسرائیلی دی. هغه بني اسرائیلی باندې دا سړی ظلم کوي. موسی علیہ السلام ته هغه آواز وکړي دا سړی ما نه قرار کا. موسی علیہ السلام چې راغی معمولی یو سوکې ورکړه، فقضى علیه، نو فیصله یې پې د مرګ وکړه. نو الله پې فیصله راوسته د مرګ، سړی مړ شو، پې یې وغځولې. نو فرعون هغه خبره یادوي، وی تا چې کار کړی و یاد دي نه دي هغه کار چې دي کړو، ستا هغه کار اوس ته نه منې. نو دا خبره
مختصر انداز کې موسی علیہ السلام کوي قال فعلتها اذن و ما کار کړو هغه په هغه وخت کې وانا من الظالمین او زه وما د نا خبرونه. یو مطلب ظالم دي نه ارزه کې ظالم معنی گمراه نه گمراه معنی چې خبره پرانه ظالم ارزه کې د گمراه په معنی باندې راځي. مخکې مونږ ویلو د مینې محبت په معنی باندې مونږ کړو. سورۃ یوسف کې راغلیو الدګه یعقوب علیہ السلام او ما باندې خود یوسف علیہ السلام بی لګي هغه بن ما ز محسوس کوم انی لا اجد ریح یوسف ما باندې یوسف علیہ السلام بی لګي خوشبو روانه لګي لولا ان تفندون ازامن وسره کم چې دلته کې دا سره وو ناو ته وي انک فی ظلالک القدیم تو په هغه مخکینه مینه کې پروته حال دغه زلال ویلو مونږه په معنا د مینې باندې ته په افغاني مینه کې پروته زلال په هر ځای کې د مینې د گمراهۍ په معنا نه راځي. دارنګه اول کې ویلو ان ابانا لفی ضلال مبین سورۃ یوسف کې دام راغلی زمونږ پلار په سادهګۍ کې د دنیا په دې عزت روزګار په دې قصو باندې نه پويږي چې د چا سره خبرې د چا نه صفایدې نو هغه ته میو میو کوي په دې چل نه پويږي. ښه زمونږ دې زمانه کې وته خلک چمچګيري وای نو دا چمچګيري چې نو دا یعقوب علیہ السلام نه ورزي هغه په دې زمانه کې وته نور سوې خلک بازي دروغ وای نو دروغ ته سیاست وای وای څنګه سیاست مو سره وکړو وای په دې سیاست باندې دا کم چې د دروغ دا شی ده په دې باندې یعقوب علیہ السلام نه پويږي. ال دغه زلال مان هغه نور د زوال معنی ان شاء الله سورۃ زوحا کی چرازی و وجدک ضالا فهدا ال دغه ان شاء الله وای لس دول یو لس معنی بوای. قال فعلتها اذن وما دا کار کړو په هغه وخت کې وانه من الظالمین او زو مدنا خبرونه مت یو مطلب دا چې زد نا خبروم چې دا سړی و په سوق باندې مري ما ته څه پته ما خو سوق په موسی علیہ السلام چې کوم سوق ورکړو نو فوکزه موسی موسی علیہ السلام وکز ورکړو وکزا ناولته وکز ویل کې دې ته چې دا یو غوته په دغه کې راو باسي غوته را بند کې دا کټه غوته په کې راو باسي وي دې ته وي وکز نو دیس چې سوک ورکې نو هغه کلک سوک نه ښه کلک سوک دای چې سړو واړه ګوتې را بندې کا دا قټه ګوتې په لپاسه کا دې ته کلک سوک وای ښه کله قتل اراده وي نو هغه دا سوک په دغه طریقې باندې ورکړي چې پورې ته استلې وي. موسی علیہ السلام نو الله طاقت ورکړو دې د ورکیم داسې خلک دي د سړی چې وجني په دې ګوتو باندې دیسی وي په تیرو باندې چې وي کنه په سړی په خېټه کې نوزي ګوتې حکم چې کمانډو وغیرہ دي هغه په دې طریقې باندې کار کوي او ګوتې چې لاس پکې ورنه نوزي کلمې اونسي سړی نه راو باسي چې سړی وجني دغه سي کوي. او موسی علیہ السلام د وجلو په نیت نو کړی نو زګه دغه سیاسي معمولی اشاره باندې دغه څه وخت ورټېلې وو څک دغه جوړ کړل زمونږ خلک چې ګواخ کوي نو دغه سي کوي سړټېل وي. نو موسی علیہ السلام خو ګواخ کرن دی اوس جنگ کوونکی خو نو کنه نو موسی علیہ السلام وی زو مدنا خبر نه چې دا سړی په سکمري چاویلی بان الوغزه تبلغ القتل چې دا سوک با قتل تسړی رسي دا ماته پته نه و چا ویلی ظالین په معنا ناسین زه مو د هیرون کو نه زما دا خبره په ذهن کې نه راتله چې زه بس ګر کوم دا سړی په دې باندې مري چا بګي دا ویلی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړي تفسیر قرطبی کې هغه وی وانا من الظالمین زو مدنا خبرنا نا خبرو مدسنه د دین نه د شریعت نه ما ته پاغه وخت کې خبر نو راغله
دین ما ته شریعت نو راغلی چې ما ته پکې پاغه کې ویلې چې داسې وکې او داسې باندې کې موږ ته خو راغلی شریعت. موسی علیه السلام ته وروسته راغی که نه، کتاب ول ورکړی شو، صحیفې ول ورکړی شوې، دین او شریعت ول ورکړی شو، هغه ما ته شریعت نو راغلی. نو چې شریعت نو نو پاغه کې زه په دې باندې وس مجرم نیم، حکم نه دی راغلی. نو چې حکم نه دی راغلی چې بس مجرم نه دی. ففررت منکم، کله چې دغه کسب وشو، دا حال وشو، قتل وشو، ففررت منکم، نو زه ستاسو نه وتښتېدم. لما خفتکم، کله چې ما ستاسو نه یره محسوسه کړه، فوهب لي ربي حکما، نو راوبخه ما ته زما رب حکمت، وجعلني من المرسلین، او رای کمال وی ګرځولم زه د پیغمبرانو نه. زه لاړم د دې ځای نه چې لاړم، نو الله ما ته حکمت را الله کو، پوهه را کړه، پیغمبر یې کړم. خبره خلاصه شوه. وس هغه اولنی اعتراض، علم نربک فینا ولیدا، هغه اعتراض د هغې جواب کوي. وتلک نعمت تمنها علی، او دا ستا انعام و ما باندې چې ته ما باندې زبادې، ان عبدت بنی اسرائیل، چې تا غلامان کړیو بنی اسرائیل. یو خبره په اقرار باندې ده، او بالکل منم، تا ما باندې احسان کړلې، مال زما تربیت تی کړلې، مال دې ځای را کړلې، مال دې ډوډۍ را کړله، بالکل منم. زه آزادم، او دا بنی اسرائیل چې تا غلامان کړیو، دا غونه به کار کسب اغسته، زمانه دین اغسته، منم، بالکل منم. وتلک نعمت، او دا ستا انعام ما باندې، تمنها علی، چې ته وس ما باندې زبادې، ان عبدت بنی اسرائیل، چې تا غلامان کړیو بنی اسرائیل، او زه دې نو ما غلام کړی. یو دا په اقرار سره شو. بل معنا نورې معنی پکې دي، هغه دا انکار دی. نو سی وتلک نعمت، تلک نعمت علی، تلک نعمت تمنها علی، آیا دا ستا انعام دی چې ته ما باندې زبادې، ان عبدت بنی اسرائیل، چې تا بنی اسرائیل غلامان کړیو. بنی اسرائیل څوک خو زما قوم وکنه، زما قوم دی غلامان کړلی، او ته ما باندې اوس احسان کې. د قوم غلامی، د قوم بېعزتی، دا موسی علیہ السلام هم دغه بنی اسرائیل نه دی. نو چې ته بنی اسرائیل بېعزته کې، نو دا خو د موسی علیہ السلام هم بېعزتی راځي که نه، دا ته احسان کې. توس خبرې زبادې. وتلک نعمتنا تمنها علی، آیا دا ستا انعام و ما باندې چې ته ما باندې وس باتې، ان عبدت بنی اسرائیل، چې تا غلامان کړیو بنی اسرائیل. بل دا ده وتلک نعمت تمنها علی، آیا دا ستا انعام و ما باندې چې ته ما باندې زبادې، او خپل جرم دې هېر کړلی، خپل خیانت دې هېر کړلی، خپل ظلم دې هېر کړلی. هغه دا دی چې ان عبدت بنی اسرائیل، چې غلامان کړي دي بنی اسرائیل، هغې باندې به دې ظلمونه کول. بل هم دغه ده وتلک تمنها علی، دا ستا انعام و احسان و ما باندې چې ته ما باندې زبادې، او تا غلامان کړیو بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل د هغې اولاد به دې وجو، واړه به دې وجل، نو زه ستا کور ته راورسېدم. که تا واړه نه وجلی، زه ستا کور ته ولې راتلم؟ الله زه ساتلم. نو په یو ځای کې بیا ساتلم، خو دلته کې تا ستا په کور کې زه د دې وجې نه لوی شوم چې تا هلته کې بهر بنی اسرائیل وجل، واړه دي وجل. بله دا ده وتلک نعمت تمنها علی، آیا دا ستا انعام ما باندې چې ته ما باندې زبادې. د ډوډۍ خبره کې ته چې دا ډوډۍ ما تا باندې خوروله، ته زموږ سره څو کاله پاتې شوی، نو دا ستا انعام دی چې ته ما باندې زبادې. دا خو انعام نه دی. ولې؟ ان عبدت بنی اسرائیل، چې تا غلامان کړیو بنی اسرائیل. بنی اسرائیل به ګرځېدو، هغې به ګټله راوړه به، نو تا به هم سټله، ما به هم خوړه، ما به هم خوړه، تا به هم خوړه. نو زما د قوم د هغې احسان ومنه چې هغې به ګټله، هغې به زمیندارۍ کولې، هغې به کار کسب کو، هغې به راوړه، نو تا به هم خوړه، نو ما به هم خوړه. په دې کې اوس احسان نشته ستا ما باندې.
قال فرعون وایي دا نو بېعزته کوي مې ښه دا خبره چې کوي نو فرعون په دې خبره هم پوهېده که نه وتلک نعمة تمنها علی ان عبدت بني اسرائیل دې باندې چا پوه شو قال فرعون وایي ښه وما رب العالمین رب العالمین پکې څوک دی ته چې مخکې هلته کې دې ووي که نه انا رسول رب العالمین موږ د رب العالمین د طرف نه پیغمبران یو نو دا رب العالمین پکې څوک دی رب خو دلته کې ما وی اعلان کړلی چې انا ربکم الاعلی زه رب یم ته پکې لا څوک یې دا ته ستا دا رب پکې لا څوک دی داسې حال قال رب السماوات والارض موسی علیہ السلام وی رب د اسمانو د ځمکې وما بینهما چې په منځ د دې کې دي ان کنتم موقنین کې یہ تاسو یقین کوونکي که تاسو یقین کوونکي نو زما د رب العالمین چې دی هغه رب د اسمانو د ځمکې دی د اسمان نه چې چا پیدا کړل ځمکې پیدا کړله د دې دا نظام چې څوک چلی دغه رب دی د اسمانو د ځمکې رب العالمین دی قال لمن حوله الا تستمعون فرعون وی غیر چاپیره خلکو ته وی کم چې غیر چاپیره داغه دي مخکې سورې طه کې ما ویلو فرعون کوشش کوي چې دا سړی موسی علیہ السلام د قوم له په جنگ ورولم ځان به واړو او دا د بادشاهانو قسم داسي بادشاهان کوي دي سي مشهوره خبره ده قوم لړاو حکومت کراو خلق وروله منځ کې په خپل حکومت کوو کنه چت کې نه خلق بلګي کته په جنگونه کوي او هر یو بتا ته محتاجي جی زمونږ فیصلو کوي زمونږ په منځ کې روغ او کوي یو به په سیم راځي بل به په سیم راځي دا ټول نظام چې چلیږي دا په دې طریقې باندې چلیږي ځان ته خلق محتاج کینو په سبانه په دغه طریقې باندې خلق منځ کې وروله قال لمن حوله الا تستمعون نو وی هغه چاته چې غیر چاپیره داغه نو غیر چاپیره خلق ناستی وزیران ناستی مشیران ناستی الا تستمعون تاسو اورینا دا سوې دا سړی موسی علیہ السلام جو هغې ته را مخ کړه قال ربکم ورب آبائکم الاولین وی او زه چې کوم رب یادوم هغه ستاسو هم رب دی او ستاسو د پلارانو مخکینو رب هغه رب یادوم چې پلاران متوي نو پلارانو په مخ کې هغه وخت خو فرعون نو کنه فرعون نه مخکې بل فرعونو انور د فرعون غلاونه او ستاسو د پلارانو نیکونو د هغې رب یادوم قال نو فرعون وی ان رسولکم الذي ارسل الیکم لمجنون یقینا ستاسو دا رسول هغه چې تاسو ته رالیږلی شوی دی خامخا لیونی دی بله فتوی پې ولګو دا خو لیونی دی هلکه قلاریږي د ده نه دی لګیا به خپل کار به کوي وایي به لګیا به تاسو ته سم وایي کار پې مه ساتئ غرض پې مه ساتئ هلته کې زموږ هم خلک جومات ته راشي وړي یو تني لیونی هغه قلا شي د نه غلطي کښېنئ که چیړې خو شر جوړئ که نه چغې وباسي څه به کوي څه به کوي نور ورانه جوړئ غلی شئ غلی شئ ښه ان رسولکم الذي ارسل الیکم لمجنون قال رب المشرق والمغرب موسی علیہ السلام ای رب د مشرق او د مغرب وما بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دي ان کنتم تعقلون که تاسو عقل لرئ که تاسو عقل لرئ عقل د پکېږي او نو رب د مشرق څوک دی رب د مغرب څوک دی د دې په منځ کې چې سړي د دې رب څوک دی د دې مالک څوک دی قال فرعون وسو غوسه کېږي که موسی علیہ السلام اوس قوم سره لګیا دی خبرې کوي نو اوس د قوم نه د توجه اړئ نو بل طرف ته کوي د قوم توجه اړئ نو سوی لئن اتخذت الها غیری موسی علیہ السلام ته وایي که چېرې تا ونیو الہ زمانه علاوه بل لا جعلنک من المسجونین نو خامخا وبګرځوم تا لره د جیلیانو نه جیل کې به دې واچوم دا حالي چې دغسې یو دمکي ورکې موسی علیہ السلام له دمکي ورکړه نو هلته کې چې کوم
د ده سره کوم خلک ناست هغه ویلی که رشته خبرې چې ته ونه منې ګورې ملګری نه شي ورسره خلک ځان شاته کوي بیا ولې جیل ته به دې اچوي حالات به خرابېږي که نه قال ولو جئتک بشیء مبین موسی علیہ السلام او چپکیږي نه خبره ده اوس پړاګه کول غواړي ویو ته ما جیل ته اچې پس شي مې اچې قصقصور مې سره اولو جئتک بشیء مبین اگر چې ما راوړې تا ته دلیل ښکارا بشیء مبین دلیل ښکارا مې ته راوړې د بیا ما جیل ته اچې فرعون وتوي قال فات به وذا تا دلیل د سرشتي نو راوړه ځه فات به نو راوړه دلیل لره ان كنت من الصادقین کې د رښتونونه فالق عصاه نو موسی علیہ السلام وګرځول خپل امسا فاذا هي ثعبان مبین اچانک هغه شو اجدها ښکارا غټ اجدها ته جوړ شو خلک لیکي بازی و اجدها داسې و غټ اجدها چې داغه یو جامه چې دن هغه کته وه په ځمکه باندې او بله جامې کته چوته یې چت ته رسېدل وه یو غټ شی دی سړی پکې په ولاړې راځي په ولاړې پکې ورننوتی شي بعضې پکې نور هم لیکلي موسی علیہ السلام جو ته کله دا همسا وغورځوله د هغې نه اجتها جوړ شو د ده خېټه خرابه شول چا لیکلي اوس پته نه لګي صحیح دي که دروغ دي ونزع یده راویست خپل لاس لرا خپل لاس راویست فاذا هي بيضاء للناظرین ناچانک هغه و تک سپین د پاره د کتونکو پړقې کاو سپینو رڼا یې کوله شغلې کولې کتونکو د پاره چا ته کتن کته ورته اوس نشي پړقېږي هغه قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم نو کله چې موسی علیہ السلام خبره پیش کړه نو اوس دی اوس د ځان تختی دغه نو خبره بل طرف تاړي وای دا ساحر دی خبره کی او بیا ان شاء الله قال الم نربک فینا ولیدا فرعون وتوی آیا موږ ستا تربیت نه دی کړی د خپل ځان سره پړوکوالی ولو كنت فینا ولبست فینا من عمرک سنین او تا درنګ تیر کړل وخت تیر کړل زمنګ سره د خپل عمر نسو کالا وفعلت فعلتك التي فعلت او کار کړل تا کار ستا چې تا کم کړل وان ته من کافرین او ته د انکار کوونکو نه یا ته د ناشکری کوونکو نه فرعون بیا مخو د هغه خلکو نه چې هغه وی موسی علیہ السلام وی غټ جرم کړو د دې نه خدا شیخ د فعلتك التي فعلت دا الفاظ خدي بیا دا غي موسی علیہ السلام گناہ کړل وی جرم یې کړل غټ جرم یې کړل آدم علیہ السلام په دنیا کې د ټول نه غټ ګناهګار وي د دې الفاظو نه خدا خدي فرعون د الفاظ بیا هم خدي غټ سړی دی که نه نه بعضې خبرې چې دی نه هغه داسې پډاګه نه راولي او بل طرف ته هغه د خوي ورانوالی پکې هم شته نو الم نربک فینا ولیدا نو هغه د ډوډۍ هغه خبر زبادي نو غټ سړی نو کله یو خبره وکړي کله ښه خبره وکړي او کله بده وکړي نو قال فعلتها موسی علیہ السلام وتوی دا کار ما کړلی په هغه وخت کې وانه من الظالمین او زه مدنا خبرونه یا زه مد هیرونکو نه ففررت منکم زه وتښتېدم ستاسو نه لما خفتکم کله چې ما ستاسو نه یره محسوس کړه فوهب لی ربي حکما نو راکه ماله زما رب راوبخه ماته زما رب حکمت وجعلني من المرسلین او وګرځولم زه د پیغمبرانو نه وتلک نعمت تمن علی او داستا انعام دی چې ته ما باندې زباده ان عبدت بنی اسرائیل چې تا غلامان کړیو بنی اسرائیل قال فرعون وی وما رب العالمین دا رب العالمین پکې څوک دی قال رب السماوات والارض موسی علیہ السلام ته هغه رب د اسمان او د ځمکې او ما بین او ماجب من د دې دواړو کې دي ان کنتم موقنین کې تاسو یقین کوونکی قال لمن حوله نو وی هغه چاته چې غیر چاپیره دغه نو الا تستمعون تاسو اورینا قال ربکم موسی علیہ السلام ته رب تاسو رب تاسو د پلانانو مخکینو قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون
موسی علیہ السلام ورته وی زما ستاسو رب او ستاسو د پلارانو رب. نو په دې باندې دا مشر چې دی که زما په کور کې، زما په دیره کې، زما په پارلیمنٹ کې ته اوس نور سره خبرې کوې، راغلی ما پسې خبرې نور سره کوې، په دې باندې مو سړی خفه کېږي. اګه ته ما سره خبره وکړه، ته نور خلکو سره څه کوې؟ نو ځکه وایي فرعون وایي ان رسولکم الذي ارسل الیکم لمجنون، یقینا ستاسو رسول هغه چې تاسو ته رالیږلی شوی دی خامخا لیونی دی. قال رب المشرق والمغرب، موسی علیہ السلام ورته وایي رب د مشرق او رب د مغرب وما بینهما چې په منځ یې دواړو کې ان کنتم تعقلون کې تاسو د عقل نه کار اخیستونکي، ان کنتم تعقلون که تاسو د عقل نه کار اخیستونکي پوهیږئ. قال لئن اتخذت الها غیري، نو فرعون ورته وایي که چېرې ونیو تا زمانه سوا بل اله لاجعلنک من المسجونین، نو خامخا وبګرځوم تا لر د جیلیانو نه، د جیل کړی شوو نه. قال ولو جئتکم بشیء مبین، موسی علیہ السلام ورته وایي اگر چې ما راوړی تا ته دلیل ښکاره. قال فات به، نو فرعون ورته وایي راوړه هغې لره، پیش که دا دلیل، ان کنت من الصادقین کې ته د رښتونو نه. فالقى عصاه، نو ویې غورځوله ورته امسا خپله، فاذا هي ثعبان مبین، اچانک هغه شو اجدها ښکاره. ونزع یده، او راویستو خپل لاس لره، فاذا هي بیضاء للناظرین، اچانک هغه شو تک سپین پړقېدونکی د پاره د کتونکو. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. وربنا اغفر لي ولوالدي